أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون صدق الله العظیم. ملګرو، پرون یا تېره ورځ کومه په ناروې کې چې کومه واقعه راغلې ده او کوم زموږ یو مسلمان ورور مجاهد چې په هغه کې د خپل ځان پروا نه ده کړې او په هغه سړي وردانګلي دي او هغه له چې کوم دی د خپل وس مطابق سزا ورکړې ده. زه سلام پیش کوم دغه ورور ته، که د هر ملکي د هر ځای سره تعلقي، صرف دومره کنفرم ده چې نوم یې عمر دی. اوس خبره به راکړو پاکستان ته، زموږ سیاسي لیډرانو ته، هغه لیډران زموږ چې د خپلو مفادو لپاره په اسلام آباد کې 14 ورځې 3 میاشتې احتجاجونه کوي، په سړکونو ناست دي، خو نن چې د مذهب خبره ده، د اسلام خبره ده، نو ټول خاموش دي. او 100 ځل لعنت ولم په دې پاکستاني میډیا چې د انوشکا او ویرات کوهلي په واده یوه غنټه ټاک شو کېږي، د دې نه علاوه مارننګ شو په نوم باندې مختلف بحثیانې خورېږي، ګنټو پروګرامونه کېږي. خو دلته چې نن خبره د اسلام او د مذهب ده نو ټول خاموشه دي. دا خو د الله شکر ده چې زموږ په لاسو کې سوشل میډیا ده، د خپل زړه بړاس د سوشل میډیا په وجه وباسو. بله خبره ده چې چېرته دی زموږ هغه مولانا صاحب، چېرته دی زموږ عمران خان شاه چې په خطاب کړی و، هماغسې خطاب د نن هم دلوه په کار و. څنګه زور چې مولانا صاحب په اسلام آباد کې په خپل اقتدار دپاره لګولی و، ترنو له زور ورکړی و، هغه شان زور نن هم ښکاره کول پکار دي. کم شهریار اپریدي بچې بیانونه ورکول، کم علي محمد خان، مراد سعید، حافظ حمدالله، کم دي هغه کسان نن خو په سکرین بلکل نه ښکاري. د افسوس وینا ده چې دا کومه میله چې نن په ناروې کې منعقد شوې وه، دا صرف او صرف دا دل نه ده. زما چې دغه ځای کوم خلک دي د هغو سره رابطه وشوله، ډېر ملګري هلته شته، نو هغوی وویل چې دا په کال کې یا 2 کاله بس داسې میله خامخا منعقد کېږي او د قرآن شریف توهین پکې کېږي، نعوذ بالله. نو اوس موږ له څه پکار دي؟ موږ له پکار دي چې موږ د هغو نه فول بایکاټ وکړو. بایکاټ څنګه؟ لکه ټیلنار کمپنۍ چې کوم نه تاسو سرچ کوئ، زه به د سیټ کې دا تصویر تاسو وینئ، دا چې کوم دی د ناروې ده، د دې نه فول بایکاټ پکار دی. یو دویم زموږ چې اعلی عهدیداران دي هغو ته به زه یو پیغام ورکړم چې د ناروې کوم سفیر په پاکستان کې اوس موجود دی، فوراً د هغه د پاکستان نه وایستل شي. دا صرف د پاکستان ذمهواري نه، کم 450 مسلمانان ملکونه چې دا د هغو ټولو دا ذمهواري جوړېږي. پکار ده چې په اسلام ننګ وکړی شي. زړه خو مې ډېر څه غواړي، او د نن ورځې لپاره همدومره. په لوی الله مو سپارم.